بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو د بیت الله شریف امام شیخ عبدالرحمن سدیس صاحب د هغې متعلق بعضی دروغجنو خلکو د اسلام دشمنانو خلکو یو پروپیګنډا او دروغ چې کوم دی خواره کړي دي او په دغه فیسبوک باندې عام دي او دغه ظالمان شرکې مخکې د خلکو ذهنونه چې کوم دی ګنده کوي چې دا د فلسطین د جهاد خلاف خبرې کړي دي او دغه ته فتنه ویله او دغه ته چې کوم دی نه جهاد نه دی ویلی. نو زه راځم د دې د دغه بیان وضاحت ته چې یو سړی دغه بیان مکمل واوري نو بیا به دا اعتراض نه کوي. تاسو دا ځای واورئ، د دې بیا زه تاسو ته ترجمه کوم. تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم ومن الوقوف معهم كما وقفت هذه البلاد المملكة العربية السعودية. تاسو د دې دا خبرې اورېدلې په دې ځای کې شیخ صاحب وایي چې تاسو ته پته ده چې په فلسطین کې کم حالات راغلي دي، یعنی دا کم جنگ دی. دغه فلسطین والو طرف ته چې کم دی هغه د دعا ضرورت ته چې دعا ورته وکړی شي او دغه رنګ د دغه سره ودرېدل پکار دي لکه څنګه چې دغه سره د سعودي عرب چې کم دی ملک هغه ودرېدلی دی. نو دې ځای کې خو شیخ صاحب صحیح خبره وکړه که نه چې دغو ته د دعا ضرورت دی، د دغو سره ودرېدل پکار دي. نو دا خبره خو یو حقیقت دی، دې کې خو شک نشته دی او داسې کول پکار دی چې موږ ورته دعاګانې وکړو او موږ ورسره ودرېږو. اوس تاسو د دې دا خبرې واورئ ځکه چې بعضې خلک د دې ځای نه دا اعتراض دروچتوي. وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه. دا وایي چې د مسلمانانو دپاره دا مناسب دی چې دې ته فتنه ونه وایي، دا فتنه ونه ګرځوي، یعنی دا جهاد دی، دا فتنه نه ده، دا حقیقت کې جهاد دی. نو دلته لفظ د لا راغلی دی او بعضې خلکو بیا هلته لاندې ترجمه په اردو کې لیکلي چې شیخ عبدالرحمن سدیس ورته فتنه وویله، یعنې مقصد دا دی چې دا جهاد نه دا فتنه ده. نو دلته ګوره لا راغلی دی او په دې ځای کې په عربۍ کې د لا معنا د نفي دپاره راځي. نو دلته د فتنې نفي ده، یعنې دې ته به تاسو فتنه نه وایئ، یعنې دا په حقیقت کې جهاد دی. نو هغه وایي فتنه ورته مه وایئ، تاسو شیخ صاحب ورته فتنه ویلې ده. دلته لفظ د لا راغلی دی، د لا په معنا باندې خو تاسو پوهېږئ نه، د څه نه خبر نه یې، بیا یې غلطه ترجمې کوئ، د خلکو چې کوم دی ذهنونه ګډوډ کوئ. نو دلته هغې دا ویل چې تاسو ورته فتنه ونه وایئ، مسلمانان دې ته فتنه ونه وایئ. نو دلته د شیخ صاحب بیا کومه خبره غلطه شوه؟ د یو بل کس بیان مې واورېدلو، والله عالم چې هغه څوک دی هغه په عربۍ کې بیان کوي، ممکن نه چې هغه د فلسطین وي یا د نور ممالکو وي. نو هغه په دې ځای باندې اعتراض اوچتوي چې شیخ صاحب دا خبره کړې ده چې په دغه مسلمانانو باندې واجب دی چې دیو اولي الامر طرف ته رجوع وکړي، دغه علماو طرف ته رجوع وکړي. نو دا خو د قرآن پاک آیت کې هم راځي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دغه اولی الامر د هغوی اطاعت چې کوم دی په موږ باندې واجب دی. نو په دغه خلکو باندې د اولی الامر اطاعت واجب دی، د هغوی طرف ته رجوع واجب ده، دغه علماو طرف ته رجوع واجب ده. دا خو د قرآن پاک نه معلومیږي. او دغه رنګي چې په کوم څیز کې د دې خلکو دپاره دننه کېدل نه دي پکار، نو په هغې کې دې نه دننه کېږي. لکه دې به زه تاسو ته وضاحت وکړم. لکه ابراهیم علیه السلام چې کله هغه ګډ ذبحه کو، نو بعضې خلک وایي د هغې غوښه چا وخوړه، د هغې ښکاران چېرته لاړه. اوس دا داسې سوالونه دي، د دې څه ضرورت دی؟ نه په دنیا کې څه ضرورت شته، نه په قبر کې څه ضرورت شته، نه په آخرت کې څه ضرورت شته دی، او نه ستا نه د دې تپوس کېږي چې دغه غوښه چا خوړل وه او دغه ښکاران چېرته تلي وو. اوس په دې خبرو کې دننه کېدل نه دي پکار. یا یو علمي مسله ده، د دین مسله ده، د شریعت مسله ده، او داسې مسله ده چې د عالم نه بغیر په هغې باندې څوک نه پوهېږي، او دلته عامي جاهل راشي او د ځان نه په هغې کې فتوی ورکوي چې دا خو داسې ده، دا خو داسې ده. نو اوس تاله دلته دننه کېدل نه دي پکار چې ته په دې ځای کې دننه شې
ځکه دا ستا کار نه دی، دا د عالم کار دی، دا د مفتي کار دی، دا د یو قابل شخصیت کار دی، او ته جاهل به راپاسې به دې کې بدل نه کېږي. نو دا خو شیخ صاحب صحیح خبره کړې ده. د شیخ صاحب دې خبرو له غلط رنګ چې څوک ورکوي، دا د مسلمان کار نه دی، بلکې دا د اسلام دشمنان دي، دا د مسلمانانو دشمنان دي، او دا د دغه نیکانو خلکو دشمنان دي چې د خلکو ذهنونه دومره په نفرت کې واچي. سوال تر بیت الله شریف د امام نه هم نفرت شروع کې او د هغې خلاف چې کوم دی بکواس شروع کې. دغه یو نیکان خلک دی، دغه پاک خلک دی، په دغه پسې خبرې کول، د هغوی بیان نه غلط رنګ ورکول، دا د مسلمان کار نه دی. او تاسو ته ما ویل چې به دې بیان کې هغې لا لفظ راوړی دی، نو دغه لا دغلته د نفي معنی ورکوي، دې ته به تاسو فتنه نه وایي. او دغه رنګ شیخ صاحب ویله چې مونږ له پکار دی چې موږ ورته دعا وکړو، د هغې څه ودرېږو. نو که چېرې دغه شیخ صاحب ورته فتنه وایي، شیخ صاحب ورته جهاد نه وایي، نو بیا د ودرېدو څه مقصد، بیا د هغوی طرف ته د دعا کولو څه مقصد. نو افسوس دی په خلکو باندې چې چا د شیخ صاحب بیان نه غلط رنګ ورکړی دی او د هغې غلطه ترجمه کړله. نو امید دی چې تاسو به زما په دې خبرو باندې څه ناڅه پوهه شوي یئ. الله رب عزت موږ نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.